को अजब चीज है ये लिज्जती आशनाई। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इज्जतमंदो تاسو ترمخی ما دا قرآن عظیم الشان دا یو آیت لگا مختصر ایسا تلاوت را اللہ کا مومنان صفات او صفت ذکر کی اللہ فرمائی والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ وی دا مومنان ہر کسانی دا چاچی کلمہ وی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم کسان چې د ایمان خاوندان دي نو دا هغه خلک دي اشد حبا لله چې دي د الله سره ډیر زیات مینه محبت دا مخکې وروسته آیاتونه دي الله رب العزت دې تذکره کوي الله وی دا کافران چې دي د بوتانو سره ډیر مینه محبت ساتي بیا الله د مؤمنانو تذکره کوي ګوره دا مؤمنان چې دي والذین آمنوا اشد حبا لله دا هر زیات او شدید او سخت من محبت دا چا سره ساتي دا الله رب العزت سره ساتي۔ عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکه کې فرمایي وی تاسو د الله سره محبت وساتئ ځکه چې الله په تاسو باندې ډیر لوی نعمتونه کړي دي۔ استاد وګوره کما او تعالی الله سترګې نه درکړي نو موتا بلاندو موتا الله لاس نه درکړي نو دغه شان برباد بوډو موتا الله په نه درکړي موتا الله رب العزت په بدن کې طاقت نه ورچولې موتا بدل دې نه لګ نه وایي موتا الله رب العزت په جبه کې اثر نه ورچولې موتا الله رب العزت د گویاي توفیق نه ورکړي موتا الله دا اوریدو توفیق نه ورکړي نو موتا بنا اوریدلو نه هم سویلو نه به چا په خبره باندې پویدو کله عقل نه ورکړي لیونی په بلار کوڅه به ګرځي چا په پکانې وي چا به راځي خندا کوله چرته پردوا چرته نو چرته چرته دا هر نعمتونه الله راکړو نو چې موږ مینه بیا د چا سره وکړو د الله رب العزت سره ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو د الله سره مینه وکړئ ځکه چې الله تاسو له نعمتونه راکړي او بیا فرمایي محمود صلی الله علیه وسلم وی زما سره مینه وکړئ ځکه چې زه د الله محبوب یم الله وکړي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم نو دا الله سره به مینه کوي ځکه چې الله در باندې احسانات کړي دي او د محبوب صلی الله علیه وسلم سره به مینه کوي ځکه چې دا د الله محبوب دی دا د الله دا ټول نه لوی احسان الله تما او تا کړی دی ګوره الله ایمان را نصیب کړی نو چې موږ د نور دنیا عزتونه هغې پسې ګرځو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او د الله په ذمہدار کار د دې وجه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یا الله د الله نه سوال کوي خدایا وې زستا بندگی او عبادت دا وې د جنت نه کوم چې سم مې د جنت اوس مو ته وګوره فرض وې زه تا عبادت د دې وجه نه کوم چې سم د جنت ساتم او ستا د جهنم نه د اور نه یریږم نو د دې وجې چې دی نو زه ستا عبادت کوم نه ولکن لیکن دونه خبره ده چې ای وجدتک ما ته موندلې چې ته د دې قابل یې چې ستا عبادت وکړي ای ذاته اے الله اے زما ربا اے خالقا اے مالکا ته د دې قابل یې چې ستا بندګي وکړي شي بل ذات ما داسې نه دي موندلې دا لا اله الا الله مطلب دا دی دا لا اله الا الله مطلب دا دی دغه چې بل ذات داسې نشته بل ذات داسې نشته خدایا نو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما بل څوک د دې قابل نه دي چې دا به تاسو
نو ما عبدناک ها بیا تو وګوره یو بزرګ دی هغه فرمایي هغه وایي چې کوم نوجوان زه ووینم چې دی د الله په محبت کې لګیایي دی د چا په محبت کې لګیایي د الله محبت پسې شوي نو زما ډایرکټ زړه ته دا خبره راشي دا ذهن ته دا خبره راشي زړه مې دا خبره ومني چې دا ملګری به ډېر زر د دنیا والا نه بې پروا شي په دنیا به د ده کار نه وي دا به صرف خالق سره کار نو د چا دې زړه ته چې دغه دو عالم سے بیگانه کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی دا محبت دې چې زړه ته درکوز شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محبت د الله چې دې زړه ته درکوز شي ته وګوره دنیا کې چې چا د چا سره محبت کړی دی که نه جایز یې کړی دی هغه رسوایي ده هغه رسوایي ده که چا د سټ سره محبت کړی دی چا چې د عهدې سره محبت کړی دی دوباره هغه عهده ورته نه ده میلو شوې هغه ولې اخلاق ورکړی دی هغه عهدې ته وګوره چا د دنیا یو څیز سره محبت کړی دی هغې ورته هغه محبت نه دی ورکړی کوم چې ورسره ده کړی دی تو بت و سجدت دنیا تا بت پرستی پرستان دلی دنیا او چې بیا کوم جائز محبت ته بابا چې کوم جائز محبت چې هغه کړی دی نو د هغه چې نو دو ظاهرا نقصان برداشت وګوره سیدنا بابا آدم علیه السلام د حابیل سره محبت وکړو نو الله ورته وښودل حابیل چې دی هغه قابل ولګي د هغې شهید کړو الله ورته درد ورکړو هغې جایز محبت پیغمبر دی د الله اولوالعزم شخصیاتو کې دی والله وایي چې محبت دنیا کې د چا سره دی د الله سره دی تو ورا سیدنا یوسف علیہ السلام سره بللا محبت کوي وی ویدت عینایا وی زمان دواړه سترګې د هغه په فراق باندې دا ړندې شوې الله رب العزت په فراق ولا راوسته د قولین 40 سال یې جدا کړ ایو کول سره حساب تو ورا سیدنا زمان استاد کل محبوب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسنین سره مینه وکړه نو الله شهادت ورکړه نو دې شهادت په دې راځي دا چې یوسف علیه السلام په چاوي زما تاسو سره ډیره مینه ده هغه ورته ما سره د مینې اظهار وکړه ما سره مینه مکه هغه ورته ولې خو چې چا ما سره مینه کړې نو ګوره ما ته مشقت بیا زبرداشت کوم مشقت په معنا دي هغه ورته دا څنګه وی پلار را سره مینه وکړه نو کوی ته گزار شم او بل چا را سره مینه وکړه نو وکاله چې دې ته داغي درته محبت کړه د الله سره محبت به چا سره کوو د الله سره علامه ابن جوزی رحمه الله لیکلي و یو ډیر نیک سره علامه ابن جوزی چې ډیر لوی سره و یو ډیر نیک سره وی هغه د یو نصرانی جنې سره مینه پیدا شو عیسایانو د هغې سره مینه پیدا شوه نو هغې ته په څه طریقه باندې دا معلومه شوه چې د پلانکي چې ډېر نیک هلک دی نیک دی د هغه تا سره مینه ده د هغه د نیکۍ شهرت دا په دې چاپېره خور شوي نو د دې ورسره مینه پیدا شوه حالانکې دا عیسایانه وه خو څونکې د ده نیک شهرت مشهور شوي نو د دې ورسره مینه په دې بنیاد اوس نیتونه جدا دي بابا او د ده ورسره د ظاهر حسن و جمال د وجې مینه محبت وقتو د دو د هغې ملاقات چونکې مذاهب هم جدا وه هغې داسې لږه ګرانه وه خو خیر څه داسې افت راغی چې دا هلک دا بیمار دا هلک بیمار نو بیا علامه ابن جوزي صاحب چې لیکلي نو د ده هغه چا چې به ورله علاج کو په کوم ځای کې و نو هغې خبره کوي چې ما به خدمت کو بیا بل څوک واله نه راځي وخت یې ده علامه ابن جوزي صاحب وایي دې ما ته وایي چې یو وخت داسې راغی چې د ده د دنیا نه تمه کټ شوه او د دنیا هم د په محبت کې ګرفتاره شوې وه چونکې شهرت و وخت بیا چې زړه ته یو څیز کوڅ نو هغه ته علامه ابن جوزي صاحب وایي رحمه الله وایي دې هلک وایي چې دا ما د چا خدمت کو د دې ملګري و زه به شپوره زله لګیام نو چې ته ته پته ولګېده چې بس زه خو ژوندی نه پاتې کېږم بس مړ کېږم نو ما ته وایي
چې په دنیا هم د دې جنې سره یو ځایوالی رانه په دنیا ورسره ملو نشو مګر که زما ډېره خوښه وه خو که زه د دنیا نه لاړم او مسلمان لاړم نو هغه مستعینه ده په آخرت کې هم ورسره بیا ملاقات ممکن نه ده په آخرت کې هم ملاقات ممکن نه دی نو د اسلام نه واړې د مرتد شو عیسایت اختیار کړ په آخرت الله دوستان دا د دنیا محبت دا دی چې آخري کنارې ته ونه رسوي دا د خلکو محبت د حسن و جمال چې آخري د شیطانتوب اډې ته دې ونه رسوي آخري جوړاګانو ته دې ونه رسوي آخري د ګډېدو له ونه رسوي آخري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بغاوت په ځای باندې تا ونه درئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري شریف حدیث دی وی په آخره زمانه کې به هلک د شپې اوده شي چې سارې راپاڅي نو هغه نه به خنزیر او شادوګان جوړ شي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی به چې عبادت نه کوي نه وی کان یصلون و یصومون و یحجون دی به روژه نیسي مونځ به هم کوي او حجونه به هم کوي یا رسول الله بیا به ولې داسې وی دی به دګانو بجانو سره شوق ساتي زمونږ واده د دې نه جدا وي هغه سپینګیري هم پکې توراتو کېږي هغه دوی پیسې ورکړي ورشه په آرام مې ټول عمر ګټلې دي چې اوس والده ځکه حلال پیسې په آرام دی نه دی ځکه دا د فقه مسله ده چې پیسې ګټل څنګه حلال دي په حلاله طریقه دي لګولې هم په حلاله طریقه دي بابا تا په مشقت وګټلې وته په جوړې چې دی بوتخانه نه حرام دي خیر نو دی وایي چې په آخرت کې عیسایت اختیار کو مرتد شو د دنیا نه بغیر د اسلام نه الله نو او اتفاقی کار داو چې هغه جنې چې کوم او هغه بیمار او سخته نو دا غي علاج هم پکا شو هغه هم ما علاج کو دا خبره ورته مانه کوله نو هغه چې کله هغه وخت دا یو بنیت خالصو هغه د شهرت د لیکي او د جبای دا نیک سره دی دا نیک حالت دی نو هغه وی ما ته وی دا غي علاج ما کو وی چې یاره د عالم مسلمانو او په دنیا کې مې ورسره ملاقات ممکن نشو علامه ابن جوزی ته لیکلي دي وایي په آخري وخت کې دا جنې وویل چې زه کلمه وایم چې په آخرت کې هم ورسره ملاقات وشي نو هغې کلمه ووایي او مسلمانه شوه د دنیا نه مسلمانه لاړه او دا د ظالم دوی چې د دنیا نه کافر ده دا د دنیا محبتونه به تا دغه ځای ته رسوي دا تکبر به دې دغه ځای ته رسوي دا چې ته ځان ته سوی نو دا به دې بیا دغه ځای ته رسوي نو نه به تکبر کوو کله چې د الله محبت راغی بیا به تا د مسلمان سپک نه ښکاري بابا کله چې د الله محبت راغی بیا به تا ته د دنیا حسن و جمال ته به چې دا چا ورکړي دي هغه سره ولې مینه محبت نه کوم چې د ده سره د زید عمر بکر سره کوم د الله سره ولې نه کوم بابا کله چې الله رب العزت محبت وي نو تاسو تماوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بیا به زما سره محبت کې ځکه چې د الله محبوب بیا به بابا په یو جمعه کې صرف د جمعې مونږ نه کې بیا چې د جمعې مونږ کې ته د سنتو نه تفریق ته مسلمان دا د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان د باډر راکړي خپل خوښي مونږ دې چرته جمعه ګولې یا اختر ګولې په هغې کې د خپله خوښه ده یا ته به الله ته څنګه خامخې ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زما شفاعت په کومه خوله به ورته په کومه خوله به ورته این حالت و محالت و جنوب ایران کی تو میرا بھی بطور کے ساتھ اللہ تا نرسی دا اللہ بھی ورفا روانا بابا تاچی دا اللہ سر محبت ہوئی بابا سبب بیا مونږ د په هغه طریقه راځي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي داسې به نه راځي که ستا خوښه یې ټوپۍ واچوه که ستا خوښه یې نوم اچوه که ستا خوښه یې ږیره پرېږده که ستا خوښه یې مه پرېږده د الله سره مینه نشته چېرته به یو هفته کې یو ورځ راځي هغه به هم په ټپه ناست دی چې ورګه تکلیف ختمېږي که نه ختمېږي ورګه آخري رکعت له به ځان رسم که د اهل ظواهر مذهب ته لاړې اهل ظواهر دې وکړه هغه وایي چې آخري رکعت ته څوک راغلو او دی بلکې د امام محمد صاحب هم ورته دا فتوا ده او په آخري رکعت کې د جمعې په ورځ باندې رکوع هم ډېر ورسېدو وایي دا د جمعې مونځ ده نه کېږي لاړ شه بل ځای کې مونځ د هغوی په فتوا باندې ګورې دې ته ستا مونځ هم درسره ناست
दो दिलों से दिल लगाना ये तरीका छोड़ दो, या मेरे महबूब बन जा, या मोहब्बत छोड़ दो, या दा अल्लाह रब्बुल इज्जत सम बंदिगान जुड़ शो और या दा दुनिया दा किसी पीसी पखार दा सरा पखार दा सिरा कि बाबा दा अल्लाह रब्बुल इज्जत अवले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ला तआत लिमखलूक फी मासियत الخالق چې کوم دې الله خفقیږي انت د محبوب مخلوق تابعداري نشتا، انت پلار نشتا، انت مور نشتا، انت مشر چې هغه نشتا، نو زه ته پکې دی چې بابا زماړو زغواړي نو بس زماړو واړو د سنتو کوم زماړو نه واړي د سره د سنت نه زماړو واړو منځ کوم زماړو نه واړي د زماړو په کې چې بابا دا خدای الله له خوښ نشه زماړو خوښ زماړو واړي ذکر دی کوم زماړو نه واړي نه زماړو واړي زکات ورکوم زماړو واړي نو ورکوم زماړو واړي مونږ کوم زکات نو ورکوم زماړو واړي مونږ کوم زکات کوم هغه به نه چې الله رب العزت څنګه واړي پکار راځي الله دې له توفیق راکړي نو کوشش پکار دې منګرو چې الله رب العزت کرم خپل بندګان ګرځولي الله کریم الحمدلله را نصیب کړی دا نو چې الله زمون څنګه اسلام غواړي الله زمون مینه غواړي نو حقیقت کې د الله سره مینه او دا الله مینه دغه چې تبع اندامونو دا مناطقو چې شکر څه دی چې په اندامونو راکاره چې ستا په اندامونو راکاره چې به یې ته چې شکر ادا کوم د الله سره مینه تاسو نو چې ته مونږ کې د الله سره مینه ته زکات ورکړې ته حج وکړې چې پتا باندې لازمي چرته ته چې دې نور عبادت دې سنو کو ته نه کې او دا غلطه چې دې نو مثال پتا یا لار کې یا غاو یا یو دې یا بل دې نه نو دا دې استه کړ الله رب العزت کرا له توفیق راکړي کوشش وکړئ